اللهم صل وسلم على النبي الأمين. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به مع دحية الكلبي إلى عظيم بصرى، فدفع عظيم بصرى إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم يؤتك الله. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك نصف الجريسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب فطلع عنده السحر فارتفعت الأصوات فأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر بن أبي كبشة إنه يخافكم ملك بني الأسفل، فما زلت مؤمنا أنه سيظهر حتى أظهر الله علي الإسلام سيظهر حتى أظهر الله علي الإسلام وذلك النار صاحب إياه أو هرقل سقف على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إياه أصبح يوما خبيثا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الدوسري ثم دعا لاولي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام متعلق لاول معلومات حاصل کړل. ګورو خيار سره لاول ګورو چیرې دا نبی د ذکر اخوانو انبیاء او صفاتونه شته کې نشته، او دویم دا دی چې زمونږ په کتابونو کې د نبی آخر الزمان د موصاف راغلي دي، هم پکې وګورو چې شته که نشته. نو د هغې نه پس یې خطا وکړه، په خلاف د کسرا نه هغه بېوقوف وخا هغه فورا غصه وکړله او کبر پکې راغی ولویي او د رسول الله مبارک خط یې وشو. بېوقوفه ته په اول معلومات واخله، خطو ګوره، د هغې نه پس بیا فیصله کوه. نو ده ګوره ټول هوښیارتوب وکړه او د دې مخکې نه دا معلومه شوه چې نه ګورې مسلې مستنبطې موږ نه کوو، قواعد ورته ویلي شو. دا فایده چې موږ واخیسته د ده هوښیارتوب ورته معلوم شو، او دا ورته معلومه شو پرون ما ویلي وو چې د معرفت راغلی دی. دې کې شک نشته، معرفت شته، خو معرفت ته موږ ایمان نه وایو. په دې کې به لږ صبر کوئ چې خبر رالېږي، په تفصیل به تاسو پوه کوم انشاءالله، سبا به راشي انشاءالله. چې معرفت راغلی تصدیق نشته. نو ثم دعا بکتاب رسول الله صلی الله علیه وسلم، بیا غوښتنه وکړه په کتاب د نبي علیه السلام الذي هغه کتاب بعث چې لېږل کړي به په دې کتاب په معنا د مکتوب دی سره د دحیې کلبي رضي الله عنه. دحیې کلبي په صحابو کې هغه صحابي چې ډېر زیات ښکلی او ښایسته او ته به په مخ نقاب چې روبن لکه زنانه په مخ نقاب ته موږ په پښتو کې روبن وایو، روبن رو مخ ته وایي، بن بنوالي ته وایي، چې مخ پې پټ وي پټه دا زنانه شی ولې دې لپاره چې د یو په لاره ځینو ښځو به ورته کتل، ښځو به د ده د مخ ننداره او تماشه کوله، دومره ښایسته و دومره ښکلي و، نو ده به په مخ نقاب اچو، او چې دلته ته شاف ته نو هم ده به دا نقاب اچولی و، او چې نقاب یې لرې کړو د شام او د دغه علاقې ښځو ورته کتل، نو دله یې ورکړی. دې قدیم الاسلام دی، د ده صرف په بدر کې شرکت نه دی ثابت، او باقي په ټولو غزواتو کې شرکت ثابت دی. او دې د کومې علاقې و؟ نو بنو کلب په عربو کې مشهور علاقه ده. بنو کلب بله کلبي وایي، کلبي خطا دی. بنو کلب په عربو کې مشهوره قبیله ده د ګړو چیلو، او دا دې ګړانو د چیلو او د دې کاروبار به ډېر کم، دا ورسره ډېر زیات و، دا به یې ساتلی. نو
دې هغې قبیلې ته منسوب دی نو ځکه بنو کلب ورته ویل کېږي او دحیه اصل کې عربي لفظ دی خو عرب خالص نه دی دا د یمن د عربی لفظ دی او یمن کې دحیه خپل مشر ته وایي بهر کې دا نه چې ګنې دې مشر وزه کې ورته مې خوځلې خلک نومونه یې کښي که نه تو کسر نوم کښېږدي نو څه زمری خو نه نو دحیه خپل یمني لفظ دی په عربی کې مشر ته ویل کېږي نو قدیم الاسلام دی او موضوع ما سوا د بدر نه په ټولو غزواتو کې شرکت ثابت دی خشتر جبريل علیہ السلام ورته په شکل راته اوس جبريل علیہ السلام ورته په شکل راته ځکه فرشتي خشتر خولي دي دوراني مخلوق دی نو دا چې انساني شکل جوړای نو هم خپل شکل ځان ته جوړای فرشتي د بدبویا نه ځان ساتي بدبویا دې ته نه بلکې رسول الله مبارک نه فرمایي بیا د اوګه به نه خوړل او په دې وجه به نه خوړل یو ځل بیا د اوګه ترکاري ورته چاکې خواړه ویل نه خو وی حرام ده د رسول وینا دوخلا فإني أناجي من لم تناجيه زه هغه چا سره مناجات کوم چې دی ورسره نه کوي جبريل علیه السلام چې کله موی وي نو هغه ته نه راځي نو بعضې موی هغه د نجاسات وي او بعضې طاهر شي وي هغه موی یې په خلکو قبیحه لګېږي نو ګوره چې فرشتې بدبویه ما تاسو ته مخکې وویلې ما څو کاله مخکې یو 15 کاله غالبا شو چې ما خوب لیدلی و نو ما حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خوب کې لیدلی و نو ما ته یې ویلې طالبانو ته دې ووایه چې دې خوشبو استعمالوي وی ځکه دې درس کې فرشتې کښېني او فرشتې د بدبویه ځای نه تنفر کوي او نفرت تاسو پوه شئ ګوره فرشتې ولې رسول الله مبارک عموما د تطهیر او د طهارت او د تنظیف حکمونه نه دي کړي طهور د شطر الایمان ویلي نو دا فرشتې خو شته که نه کرام الکاتبین نو دې غریبانان مجبوره دي دې په ځان اصلي نه شي نو دې ته ولې ضرر رسوي دوی د تکلیف منع کوه نو خوشبویي په ځان پورې کوه او ځان صفا کوه صفایي زموږ د ایمان نښه ده نو دا دې نو فرشتې ښکلې دي نو په خشته شکل راځي او د خشته شکل یو بله فایده ده هغه دا ده چې وجاهت ورته وایي مخه وریستوب ما راته خبره اوس نه دي ویلې د سعدي صاحب قصه مې درته نه ده کړې یاد لرې ده سعدي صاحب نو چې خشته مخې نو خلک هغه ته توجه ورکوي د هغه عزت او د هغه احترام کوي نو چې جبریل داسې ښکلي شکل باندې راشي نو عظیم جبریل معظم شخصیت معظم د خدای په بندګانو کې معظم بنده دی او د ټولو فرشتو سردار فرشته ده نو چې ښکلي شکل سره راشي نو رسول الله مبارک ته یې وقعت نورم زیات شي خو ما تاسو ته ویلي چې عموما به راته په شکل راته کله د دې نه علاوه په نورو شکلونو هم راغلی دی ولې حدیث جبریل کې نه دی راغلی چې جاء رجل شدید بیاض الثياب او شدید سواد الشعر ورألتم په ښکلي شکل راځي جامې خشته سپینې دي که بل شکل هم دی ویښته ښکلې د ځوانۍ کې مزېدار دي نو سره د دې حیا قلبي اوس رسول الله مبارک یې حیا قلبي ولې ولېږه ستا شارحین او حافظ وغیره ټول تقریبا لیکلي دي یو خو په دې وجې لیکلي دي چې دې خشته دې ښکلې دي نو د ده د مخ لحاظ باب وکړي تاسې استاد جګر پکاري چې هغه وجاهت لري وجاهت فکر نه کړه پښتو کې موږ ته مخاورز وایي چې د هغه د مخ جوسه داسې وي چې خلک د هغه قدر او عزت کوي نو دا خو دا رسول استاد خو د موصف په ځای وي که نه رسول نو داسې استاد یې ولېږم داسې استاد یې چې د هغه د مخ وجاهت وي چې هرقل د هغه د مخ نه لږ متاثر شي او د له وقعت ورکړي او خط وګوري نمبر 2 وجه دا ده چې دې ځکه ولېږه چې رسول الله مبارک ته وحی څوک راوړي جبریل نو چې زه د خط وحی په اسیانو ته لېږم نو چې د هغه صحابي په لاس یې ولېږم چې هغه د جبریل د هغه په شکل راځي وحی خو جبریل راوړي نو چې زه د قدرتو وحی لېږم د قدرتو بادشاهانو ته نو چې د چا په ذریعه ولېږم شابسې د هغه چا په ذریعه چې د کوم انسان په شکل جبریل راځي او درېیمه وجه مې هم درته اشاره ته نه وایي چې دې وخت کې دی قایم مقام د رسول الله مبارک دی د هغه نایب نو حضور پاک خشته دی ښکلی دی نو ځان په دې هغه انسان مقرروي چې د رسول الله مبارک څه د نیابت خو پکې وي که نه دا ښکلي شي ده
نو دې یو ځای کې درې وجې شي او دې چاته ولېږه عظیم بصرا عظیم مشر ته وایي لوی سړی ته وایي نو لوی سړی مشر د لوی نه مراد لوی په اعتبار د جسد نه دی د لوی نه مراد لوی په اعتبار د منصب سره دی وزیر اعظم د منصب په اعتبار په وزیرانو کې لوی سړی دی امام اعظم د امامت په بنیاد د نورو ائمو په نسبت لوی سړی دی هغه څنګه امام اعظم دا چې د ټول خلکو له مشر دی او پیغمبر دی داسې نه په ائمو کې او په خپل زمانې په علماو او په مجتهدینو کې د لوی درجې خاوند دی اعظم به اضافي دی د ترانه د عظیم لفظ راغلی عظیم بصرا کوم دی بصرا د شام سره خوا کې علاقه ده بصرا هغه ځای دی د شام سره خوا کې لوی تجارتي مرکز رسول الله مبارک دې ته دوه ځله تللی دی بصرا ته یو ځل د 12 کالو چې د ابو طالب سره تللی ابو طالب تجارت د شام ته رسول الله مبارک په تجارت کې ماملان سره بولا نو ویل نو انت راهب بحیرا نو هغه بحیرا راهب په نبی علیہ السلام کې د نبوت نه هدايت کړی هغه په خیر او د سره دې کې مناسبت نه لري او ابو طالب ته قسم ورکړ استاد قسمي دې واپس کا دې شام ته مولا دغه د نبی اخر الزمان صفاتونه دي او شام کې ورېسایان او يهوديان دي نو دا د لمر نه دي ضرر ورته ورسې وجه په شو الله فیصله کړی و ضرر او نقصان ورته ورسې نو ابو طالب ته هغه دینه واپس د مصان او بیا کې د دې کالو عمر او رسول الله مبارک د خدیجه رضی الله تعالی عنها مال په تجارت کې نو دې بصرا کې او بل راهب نستورای وته هغه مخکې بحیرا او دا نستورای هغه رسول الله مبارک کې نه د نبوت معلومه کړې او د پیغمبر مبارک دی چې ته مهرباني وکړه او شام ته د دې نه واپس لاړ شه نو بصرا د رسول الله مبارک ولا د نبوت نامه کې څه درته نو دا لوی تجارتي مرکز او لوی علاقه او د شام لاندې او ما تاسو چې شام د هرقل لاندې د هرقل د پایتختو داسې به د فرض کوم مثال پتاو شام داسې فرض کا روم داسې فرض کا روم لکه کابل او دا داسې فرض کا دا شام لکه ننګرهار او دا بصرا داسې فرض کا لکه جلال آباد شام داسې فرض کا لکه پاکستان لکه صوبه خیبر پختونخوا روم داسې فرض کا لکه پاکستان او دا شام داسې فرض کا لکه خیبر پختونخوا وایي په خبره او دا بصرا داسې فرض کا لکه د مردان ښار یو یا د پېښور شهر نو دې نبی علیہ السلام مبارک جام نو داسې یو دته وي چې ته مهرباني وکړه دا حق به یو ځای د بصرا گورنر نو وایي داسې گورنران ټول د زموږ د جوړې چې دا په علاقې وړې وي دا یو کلی په مثال لکه تورنځای به د دې وزن له گورنر عمرځای به د دې وزن له گورنر د خلکو تعداد کا په دومره زیات شوی نو دا اوس د څومره دي نو اتباع غلط دا یو څه نو هغه په تبعوه چې دا خلک کرا خان نو ورکا رسول الله مبارک ته پته لګیدل چې هرقل ضرور نه روان دی او نظر کړی دی خپل نظر پوره کوي نو بیت المقدس ته دی دا بصرا بیت المقدس سره نږدې نو دا خط بولا هغه ورسېږي نو ولې تاسو وکړل ځکه په بادشاہ ته رسیدل ګرځي نو عموما چې سړی بادشاہ ته یو شی رسېږي نو دا یو لاندې گورنر لیول کې یا وزیر لیول کې یره ما دا خط دی یو وزیر لا دا گورنر صاحب ته ورسوم دا بادشاہ ته ورسوم نو ځکه دا وکړ او دویم دا لوی بادشاہ د استاد باندې خوشکی کې نه ولې تاسو ما ډاره کړل نو هغه به یو څه ته ورکړل نو دا څنګه رسول الله مبارک دا کومه چې منځو دي یو دوه جنوري په تفاعل دي ذات منځو سره د دې کلمه عظیم د بصرا او عظیم بشر گورنر او د دې حارث د دې گورنر حارث ابن ابي شمع حارث بسيسا حارث ابن ابي شمع غسان لا قرأ منصوب حارث ابن ابي شمع غساني والجواب ده ابن حارث ابن ابي شمع ابو الشمع لار
او حارس تدلون دي او غساني متوي غسان الاخر ملك غسان متوي او عزيز ده غسان متوي او عزيز ده بصرى متوي غسان بها الاخر عليك منصور دي ندو اقا سلطور متوي لك عزيز ده بصرى متوي جواشوا غساني متوي كيف غساني او عزيز ده بصرى جورنر ده بصرى دائرة المطح بدل قضية جورنر بعثنا يذكر بدي مكتوب بدي خط نبي الإسلام بعثك نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم تهدير به كتاب تا سرد الحين قلبي يعني دارك واسطة تحيا بيلك قرآن تحيا عظيم المسراتا نبى دفعور بدي خط عظيم المسرا حرقنا هذا خط حرقنا فقرأونه قراءة قراءة فلسطة وسؤال وجه قراءة معنا بين كويدا ندا قراءة كنسبة مجازي ترجمان بواسطة فلسطة ذكر أمدا خط فلسطة راشي وبخاري के एक पूरे आले قراءة लेकिन قراءة पूरा है कि इसलिए पूरे आले है फलसطة शो वहरा अलमान दे فقرأه مجيء فلسطة نفإذا مفاجأة نبالغ إذا لفظ فإذا فيه بل مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم داخل شروع البيغمبر مبارك بسم الله الرحيم من محمد بسم الله الرحمن الرحيم شروعنا دي بعد دي خارجي سؤال بقول شيء جب القرآن الشريف يقول سليمان عليه السلام خط مذكور ده أغيكه بسم الله مستوى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين أغيكه بسم الله ما كده ده رسل أو إنه من سليمان مقدم أو قرآن شريعتنا من قبلنا قرآن نقل الكورات في الرجل هذا مدبر حجتي ده شريعتي نهاية خاطر شريعة القرآن ذكرها معلومين كده بسم الله رستقوا إنه من سليمان أو دينا معلومين كده بسم الله ما كده داولي نبعد حضرات داوي يقول هذا هو الفرق بين خط سليمان وخط النبي صلى الله عليه وسلم سؤال جاي جواب النوع رشتا كده بسم الله ما كده كده ما كده تري خط ما عملوها أو كده بسم الله رستقوا بلهم ما كده نبقى قرآن شريف باقي ما نعمل إسلام نشتا وأنا شريف كفاها الله منت آداب ندي خولي قريبا وكفاها يا من تو ده حديث مقابلة أمر شريف سليمان تنتظر خط حكاية كده كأنه بلا كلام بين يعني الله كلام بين ولا شيء وقد حكاية نبي الله أكبر كإنشاء إلى الله طرفنا إنشاء إلى الله طرفنا أو حكاية سليمان النبي نبي أبو بكر عمل كمولانا سيد يا وفاقي عمل وأخذ إنشاء الله طرفنا نلا أخذ سليمان عليه السلام حكاية أو ذكر رسول الله وبارك تحت حكاية نمو بدعاء عمل جو وهو كان خط سليمان أو ذا خط رسول الله مبارك فده فرق شو سليمان عليه السلام كل ما يقول يقول نشتا أو ذا كي رسول الله مبارك الله نمحكي لكن كل جواب موقف بذنب راشي تدعو قميانتي أغدا قال إنه من سليمان تخط جزء لديه إنه من سليمان تخط جزء لديه تصبيح أخذ لنا نشور كبيرين بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين أخذ خطي سنة أخذ سلم تنبيه والغيب لي خبر إذا أخذ بالبيغمبر لي أولاد سليمان عليه السلام تصبيح أخذ أسل تنبيه والغيب لقد بمساعد لكم ما يخط لكريم أو بخط ماذا بسم الله نشور كبيرين أو بني بابا جمع كبيرين أو دلي بابي بسر من كبيرين جمع فلان نظام فلان جمع بابي لباس لي كبيرين تأخذ خط جزء لكن خط كم يولي مولانا سيما بني بابا كده نشكلهم خط سليمان عليه السلام بني بابا كده بل نستريغنه نؤغيك بسم الله نشور كبيرين أو دا بني بابي لباسا جدا مدلال دلالي لباسا إنه من سليمان ذكره ندا مرسل دا معلومات لفاره بدا باسا من سليمان ومن سليمان كلها أو حتى نمنا نشوف شبيه بيع ويا دار بسم الله نبدل لك بسم الله
أنت من خلقه وأنت تجرب أنت لفافك برضو نقبل لفافه إنه من سليمان أو رسول الله مبارك أخذ مرغة بدرية لك نقبل لفافك كذا دلتا بدرية كيف بدرية لك نقبل لفافك ولا ورنا كلاس كي ولا كم بدرية بكي من محمد لك وإيش فيك بسم الله الرحمن الرحيم ما أنا مخكي إذا شبه من محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله قرآن تشريع ومسائل وباسا مسألة ترى بدلا إلى ولي وبادشاہ خط لگی اور مسائل وباسا ودير مسائل بيقولوا يو بادشاہ خط لگی یہ وجیہ انسان پلاس پاتے ہوئے تذكرني مولانا سيو دينا مسائل جو وباسا ورشدنا مسائل جو وباسا اصل شيء ذلك الحديث تاع مسائل معلومه تجريگی یہ وجیہ انسان کا ذریعہ خط لگا وجیہ اور تو استاد لگے نزوب جاہت لگے گا کہ خشتا شکری بھی اور کل بنے دار کی بات اور یہ معلومی کی کہ تم داعی کی دعوت خلق لور کرے یا کہ معلم نے اگر ہم بکار دی کل شکل دان نہیں باقی شکل خدا ظاہر طرف نے کچھ ہے مزیدار جامع خشتا واجب تاسو امام مالک نے تمام نہ پڑھا جامع کل واجب مصطفى او ذات كل اشتكي لدى خبري اثري يوخم ملامي او خلال جامع جوري اسماء اسماء او خلق تفهم مبارك يدريك جسو کی پیجنے والی کو جب مولاد خبر ہے اور جسو نے پیجنے ہوئے بھی وہ ایمان کی درمان اور جکم وقت کتاب نہ کرے جکم وقت لا بعد نہ وانانی علمانی بعد ناس وانا اس علم نے غریبانہ مصرف ناتونا تکلیف دو خرب بالدم سے ذکر او خلق تقریر دراما او واشتا خشتا بعد تقریرنا کوي ټول دنیا ورته دې وجنا چې محمد اداره چوغا جوړي لاندې واسکټه جوړي او محمد اداره برګي چشمه جوړي او د پاسه پټي واني او د پټي د پاسه رومال پور کړي او سه ایمان سره په دې کومه ما جوړي او خدای زبردست لاټه وسره او تاسو سپلې جوړي چې دې نه چې مې کونا نو وساله کوي چې شیخ دې تا کاري اسمان نه راغلی خلک څونه توجه ولا ورکړي او بیا اواز هم خشتګي او د اواز هم یو اثر لري نو خلک ولا پوره توجه ورکړي انا کې شي بشار نه اس شي نه کوي ټول دا وایي نو انا حاصل دا ټول دا یو دی نو دا طریقه د مولانا سره تاسو چې کله تقریر کوي واس کوي نصيحت کوي او دعوت بل ورکوي محمد دا کلی شکل وجوړوي کله کې وخت کلی ګمان کوي سر په محمد دا او خشته پټي باندې دا او نه په خشته کې دا حقیقت ده دا څه په بلا مبالغه خبره ده دا ولې دې نه کوي رسول دعوت دې دعوت خو نه خط نه کې محمد دعوت شته نو کلی شکل دا نه جوړ کا خشته مددا دې تکینه او خلق متوجي چې راکړه وایي چې جوړه دا او محمد دا او خشته او اعلی دا څه په کلی شکل باندې وي او اواز هم داسې جوړ کړه چې هغه جاذب وایي او خشته وایي چې دا توجه درته پیدا شي دا مسله ولا مسله ده دیو کې دا مسله معلومه شي دیو کې معلومه شوه چې بادشاہ له وړاندې نه دی واسطه بدل کړي بادشاہ له وړاندې نه دی بلکې زمکه واسطه بدل کړي دا دې بل مسله معلومه شوه او بل دې معلومه شوه الى عظیم المصرع دا دې ګور دا عظیم گورنر خلاص وکي معلومه شوه نو فقرأوا فإذا فيه بسم الله تخطى وجه بسم الله عليك بسم الله الرحمن الرحيم اما کې باندې کې مسله تیرا ده هغه حدیث له زمینو د بسم الله مقاله دې شي دا او ډېر خلک بسم الله په خاطر دې لیکي او ستسوچي سي وسوش پکوي دا دې شپږه دا وایي دا جدو په حساب باندې د بسم الله الرحمن الرحيم هغه حروف دي ابجد هو الرتبه هغه نه بس دا ابجد په حساب دا نه وسوش پکوي د جوړې د ستسوچي نو خلک غلي دا نه پکار دا مفهوم د بسم الله ورګي ابجد په حساب لیکن القرآن هو اسما للنظم والمعنى جميعا خپل معنا نومته او د نظم نومته نو دې چې مفهوم ستسوچي سي وسوش پکوي د بسم الله
پکې او لفظ په قرآن نه دی کنه لفظ د بسم الله نه دی نو دا بسم الله الرحمن الرحیم او خلق سوی شیطانی وسوسه یره دا خاصو لحاظ نه کوي او دا خلق سبا پسمنه نو دا کسان سوچي دي نو به وقفه بیا رسول ځلې کې خپل نو دا نه خدي کنه دا سوچي لازم دي بيدل نمونه لیکل شپږ یو طرف ته وګورئ او باقي کې څه لیکلي عبد الله متمنی شرکت عبد الله عبد الرحمن ټولا په الله نمونه چې پکې وسره الله نمونه پکې راځي دا خیر دې هغه تک څو خدمت ورکړي الکه ولا نمونه کې لیکلي یو طرف ته بل طرف ته نو باقي کې الله نمونه شي یا رسول نوم پکې راشي یا الله نوم پکې راشي او پتا دا دې خطا غلولې کې په سنت طریقه احترام باغ دي تاسو مسعود ظالمي بسم الله کې لیکلي هغه کبار دا ورته او خدمت مسلمان چې وي او خامخا د الله نوم احترام کوي دا د کافر طریقې پیغمبر مبارک بسم الله ورته مسلمان دې نه ایجاد لري او کافر زما خپل فرایض دي او د مرسلین خپل فرایض دي بیا مرسلین پېښه او دا احترام پېښه بسم الله الرحمن الرحیم مکمل تاسو کې او زموږ د باندې حضرات د رسول زموږ د هلال احمر والا دوی چې تقریر شروع کړي وی شروع په بلامه ده چې باندې کې مهربان دي هغه بسم الله نه وایي پښتو کې وایي هغه پښتو کې وایي एकता दावल पे तो بسم الله معنا پتا تو چې بیت میں شروع په بلامه ده چې باندې کې مهربان دا په بسم الله معنا نه راځي دماغ کې کړي معنا دې پورته او دیم دا چې د پښتون عربي لفظ د پښتون دومره وګړه چې د پیغمبر د چې هم د تابعیت وګړه عربي پوره شي رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی دا د عرب احترام کې عزت کې دا عرب ولې د عرب احترام کې عزت کې لأني عربي یو دا عربي بل کلام الله عربي الله كلام عربي واللسان أهل الجنة عربي الجنة جمع عربي الجنة بیا پښتو وایي دا پښتو دوه له اساسه الجنة کې مسره پښتو وایي خبر کې نه فرشتي د اوس کې مال وکړه نو پښتو ودی التفقد له بیا عربي نو ورته دومره بل پښتو له اهمیت اور کوا د خدای او د پیغمبر او د جنت د جبل وایي چې خبر بسم الله الرحمن الرحیم او دته د خلک په معنا به نو سره ترجمه به وکړه بسم الله الرحمن الرحیم نو خیر معنا مسره دا د رسول الله مبارک هر خلک په دې باندې پیږي بیا د بسم الله تبرک حاصل شو کنه بسم الله الرحمن الرحیم نو خط نه سماره مشوا چې دا خط په اول کې بسم الله الرحمن الرحیم دي دا دې بل مسله معلومه شو وجه تیرا شویلا من محمد عبد الله ورسوله والنوم بمخیری بسم الله نفس والنوم لکا داری حضور پاک والنوم کولی او نوم ولی لکے مخی چی مرسل الیہی تا اول وحلت کے پدو لگی کے دا خط جائے مولانا سیو دا خط پل انداز کہ استاد شاگرد خط لگی آخر پل انداز کہ شاگرد استاد سے لگی آخر پل انداز او که یو دوست لګي هغه چې مشتری کوي دا خپل انداز او پلار دې لګي دا خپل انداز نو تاسو نه وځي تاسو تاسو وکي او په چې دا کار وکړه نو ګوره استاد یو دوست خاطر لګي یو مشتری په کې لګي دا او نو یې په کې ته چې لګي وروسته نو ته وایې چې تاسو دې نو لا اول بلاد ورته څنګه دې ګور دې راځه چا نو به وو دا ما دا دوست هغه ما سره د دې کوي نو بهر کې دا ټکیو دي نو ولې کار ورکې سره کیږي کنه چې اول وهلت کې اگر ته بدل لګي دا خاص بلا باندې نو کما تاسو مو نو خیر چې اول وهلت کې بدل لګي بلا ته دا خاص من دوی راځي چې اول وخت دا خاص کې بدل لګي چې دا ما دا استاد راځي یا دا ما شاګرد یا ما دا ما څنګه کې دوست راځي اول بیا به دا مرسل الیه او مسلم دا ټول کښه ما چې سره دي نو اخره کې بلاد دې نور راځي نو مرسل دا اولنا نو لګل پکاري او مقصد په پیښه کنه چې مرسل الیه دا من اول وحدت په دولګي چې باغ بیا خبر او اشکال نه نشي دا څنګه مولانا سبب پر مسائل واسه ټلیفون باندې سره خبرې کوي مو په نو په نوم باندې د پلان کې خبرې
هغه ته پته ولګي چې څوک دی بلکې ځای مو سره یاد کړه ځانګړي خپل منصب یاد د رسول الله مبارک خپل منصب ذکر کړی دی چې رسول یې لقد د پلان کې د پلان کې نه خبرې پاتاره نه خبره نو ډېر راځي په خبره کوم ته پرې ولونکي به تاسو خبرې کوي څو خبرې نو مال خو سره شي په دې کې باندې چې او بیا تعلیمي چې په دې ولې کې طالب او عالم دي تاسو خبرې کوي یو هغه څوک چې تاسو پیدا کړی اته مې راوړل د مونږ په زمانه نه 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 څوک یا خدای پاک دا خپل نو مخکې خیر ته ما د نو مخکې تاسو کې ځکه چې تاسو نه په زمانه د زمانه څه کوي او کله په شک کې چې غلط نه مې راوړل نو دا یې پته لګي چې دا کې خبرې کوم نو دا ورته یو څوک کې دا کې نو په پیښې راکا ما نه پېژنې نو بیا وته وایا چې دا پلان کې کوم په پته ورې په دې زمانه نه راځي نو لاول خپل نو اصلي ښه دا ځلې کوي بار ساتهګان په کې دا څه ما ته دې له کولو کې وته څوک کې خدای پاک نو دا ورته وایي چې تاسو کې نو وی تاسو کې بار یو پکې راځي او دا به تمانه پیژنې نو مې تاسو پیژنې او کنه یو راته وي او کنه دوست نو څه پیژنې دې خدای پاک نو ما ته خدای پیژنې نه سره نو ته ما او پیژنې نه یو راته وي تاسو راځه واته کاله مخکې په مدینه منوره کې مې راوښې ومانه ماشاءالله ما ته په دنیا کې راځي او څو کوئی مخکې درغلو یو درې کارو په مدرسه کې سره ما ملاقات نو ما سره مدرسه کې خلک ملاقات دي نو دا مانو تاسو باندې کړو د سنت مطابق زندگی دی روا نو کار آسان رسول الله او رسول الله جان به جان شخصیت لیکن بیا هم په مخکې کې او په هغه وخت نو چا کړه ټلیفون مې راغلی آسان دی نو فورا وایي د پلان کې خبرې کوم پلان کې اعلان دی بس دې څه بلیت دی او نو کې څه ګناشته او د سنت مطابق خطر نو ثواب دې ثواب جو او پیغمبر مبارک یو کار دی واغې کې دی ویل دایمه رسول محمد صلی الله علیه وسلم عبد الله ورسوله تخله بنده او رسول ګور الله عبد الله مقدم کو رسوله ماشاءالله دا ولی مقدم کته سوال وکي چې مرتبه د رسالت او اشرافت او اشرف مقدم کول پکاري نو پکار دا و چې محمد رسول الله او عبده پکار نو عبد الله ولی مقدم کو رسوله زمانه چې مسله رسالت اشرافت عبد الله ولی مقدم کو چې په تواضع عاجزي او پیغمبر مبارک رضی الله بل پورا عاجزي عاجزي بعد کله خط دی دا پوسټر پر یو خط دی دا پوسټر نه پوسټر دا چې خلک لګي چې ما جلسه او پوسټر لګي دا یو خط دی په فیسبوک کې دا کوم پوسټر ورکې دا یو خط دی نو کله پوسټر دی کې او کله په فیسبوک لګي دا د موجود مثال نو بعد سړی بولا په خپل نو لګي ورته شیخ الحدیث او شیخ التفسیر او تانکی انا کسان شیخ الحدیث انت شیخ التفسیر له بل القاب لیکي ځان سره بل القاب لیکي ټیکا مولوی له فضل کې پتاو لګي چې رسول دې قومینه دا یو کوټه باندې پولی کنه سره خپل منصب لیکل او تاسو نه سره خپل القاب باندې کا نو باندې سره پوسټر چې خپل دا یو خط دی خبرداري ورکړي کنه دعوت ورکړي نو دې کې خپل القاب لیکي اوس مولانا صاحب یو راپورټ باندې ښکار د تاسو ته درکړم دلته رسول الله په خپل مقدم کړی بشک لیکن حضرت علی او حضرت خالد ابن ولید رسول الله مبارک د یمن نه خط کېږي هغه کې امیر حضور پاک نو مخکې کړی او خپل نوم یې رسول کړی حضرت علی جواب او حضرت خالد ابن ولید رسول الله مبارک نه خط کېږي ناغي رسول الله مبارک مخکې کړی او خپل رسول کړی دا څنګه بعد صحابه یو بل تخذونه لګیدي او علي دا خپل نوم رسول کړی او دا بل نوم یې مخکې کړی حضرت زید بن ثابت معاویه رضی الله عنه لګیدي زید بن ثابت چې کاتب
نو هغه معاویه رضی الله عنه مخکې کړی دی او خپل یې وروسته کړی دی. نو جواز شته چې دا نه چې جواز یې نشته. هغه پرېږدي کېدای شي د حضرت علي رضی الله عنه دا خیال و چې د پیغمبر نه خپل نوم ولې مخکې کړه رسول الله مبارک، او د خالد ابن ولید هم دا خیال و چې د رسول الله مبارک نه ولې د خپل نوم مخکې کړه، او د زید ابن ثابت هم دا خیال و چې معاویه صاحب امیر دی امیر المؤمنین، نو د هغه نه ولې خپل نوم مخکې کړه. خو د حضرت دا په کتاب ادب المفرد ما سره شته، د امام بخاري کتاب دی، د هغې کې دا روایت شته. لیکن حضرت انس رضی الله عنه یو روایت موجود دی، هغه وایي چې موږ به په خطوطو کې د رسول الله مبارک اتباع کوو. د چا اتباع به کوو؟ د رسول الله مبارک. په هر کې جواز شته، ځکه چې پیغمبر مبارک ته خط راغلی دی او د حضور پاک نوم یې مخکې کړی دی او خپل یې وروسته کړی دی، او پیغمبر مبارک پرې رد نه دی کړی چې دا دې ولې کړی دي، نو جواز شته. نو که څوک پوسټر کې خپل نوم لاندې ولیکي هغه به مخکې نه پته لګي، مقصد حاصل وي لره پلانګي طرف او یا په خط کې څوک وروسته ولیکي نو جواز شته. او بهتره دا ده چې نوم د مرسل مخکې شي او مرسل کې د دې وروسته شي. هغه په یو اضافي صورت چې د حضور پاک نوم ولې د خپل نوم مخکې ده. من محمد عبد الله خپل نوم شو، د پیغمبر مبارک خپل نوم محمد دی. یو احمد او یو محمد، دا یو ولدي کې احمد او دا محمد بل هم وایي او دا دواړه خپلې معنی دي. محمد په معنا د محمود سره ستایل شوی او احمد په پېژنې دا په معنا محمد ویونکی شو. عبدالله نو عبدالله ولې مقدم کړ؟ نو یو وجه دا ده چې تواضع یې دویمه وجه سره چې مرتبه د رسالت بېشکه اشرفه ده په مرتبه د عبدیت، او مرتبه د رسالت موقوفه ده په عبدیت، چې کامل عبدیت پکې نه هغه ته پیغمبري نه ملاوي. کامل عبدیت پکې نه هغه ته پیغمبري. او زه به مثال درکړم چې کله د رسول الله مبارک د الله سره نسبت دی نو عبدیت یې مقدم کړی، عبد یې ذکر کړی. درته اوس مثال درکوم. قرآن شریف کې الله وایي الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ګوره د قرآن د نزول نسبت پیدا شو چا سره؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. د الله نو چې د الله او د پیغمبر نسبت دی نو کوم لفظ سره تعبیر وشو؟ آیا عبد سره. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده، او نزل القرآن کې د الله او د رسول نسبت شو نو تعبیر په عبد سره وشو. دا نو ولې قرآن ورکوم؟ دا کامل عبد دی، ځکه مو ما رسالت ورکړه. أقول بلد يقولون سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لو أسرى بعبده لن تبيان پیغمبر الله من كون نسبت جوړي من عالم. التعبير جاء لك رواية بعبده عيسى أو بدأ من التبير فأوحى إلى عبده ما أوحى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. نو أنت كبيع الله سره د وحي نسبت دی، د پیغمبر تعبیر چا سره شو؟ عبدیت. نو ګوره دا د درې ځایونه مې درته وښودل. نو مرتبه د رسالت اشرفه د انکار نه کوو، او موقوف په چا د مولانا صاحب په عبدیت چې کامل عبدیت ویله رسالت ملاویږي، والا نه ملاویږي، ځکه عبدیت مقدم. درېیمه وجه هم درته ویم دلته رد کوي په نسوارو باندې. نسوارا عیسی علیه السلام د ابن الله نو حضور پاک ورته وایي چې سره د دې نه چې د افضل الرسل یو ستاسو په کتابونو کې شته ځان ته عبدالله وایي، نو تاسو عیسی علیه السلام ته ولې عبدالله؟ عیسی علیه السلام څه ویلي؟ انی عبدالله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. انی عبدالله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. رسول الله مبارک وی سره د دې چې تاسو په کتاب کې لیکل شوی په افضل الرسل ځان ته عبدالله وایي، تاسو عیسی علیه السلام ته ولې ابن الله؟ نو څو خبرې شوې؟ یو تواضع شوه، یاد دی؟ دویم څه شی شو؟ چې مرتبه د رسالت اشرفه د انکار نه کوم او موقوف ته په کامل عبدیت ځکه مخکې شو. او دریم څه شو؟ رد شو په نسوارو چې د افضل
رسول د عبدیت نه انکار نه کوم داسې بندان ثابتوم ستاسو کتابونو کې مکتوب دی نو تاسو عیسی علیه السلام ته معاف کړی ورسوله د مرتبه د رسالت ثابته کړه رسوله او هر رسول نبی وی وایي نبوت پکې خپله هر نبی رسول نه ما مخکې فرق پتا کړی نو مرتبه د رسالت رسول کو افضلی په نسبت د نبی نو رسول هی شو نبی په خپل شو عبد الله ورسوله الى اخره لا لانه پرون مې د پکې تفسیر دی عظیم الروم مشهد عظیم دارو مشهد اوس مولانا صاحب اذا خط شروع شو د هغه خلکو ولا هغه خطر وي دا څوک بیا دا باندې چې خپل نوم استاد نوم نه مخکې کړی نو هغه لږ خط واغشته په کلام کې وی کدا نبی برحقی نو دې خبرې لایق دی چې زمانه خپل نوم مخکې وي کدا نبی برحقی نو دې خبرې لایق دی چې زمانه خپل نوم مخکې وي پروا مساته نو هغه دې واغشت دوباره الى هرقل عظیم الروم چې دا روم مشهور دی ګوره رسول الله مبارک پتا دی ونه چې ملک الروم ملک وطن عظیم وایي لکه ملک بادشاہ ته وایي عظیم خوري صفت دی یو چې خوشاله شي تعلیم د خلک پیدا او دویم دا چې بادشاہ نه ته چې پیغمبر یې بادشاہ رسول دی مایا یا پیغمبر یا نائب د پیغمبر نو دې په پیغمبر د نائب د پیغمبر د بادشاہ لقب ورورنه اسلام باندې نه اسلام کې داخل شه بادشاہ باندې نه منو موږ سره jihad کوو بیا پریږدي کېتا اوس وایي اشاره راشي د عظیم روم لقب ورکړه او د بادشاہ لقب ورکړه دوه یې ملته یو خدا چې دې خوشاله شي چې عظیم لوی سړی راته او دویمه سره چې بادشاہ درته نه وایي بادشاہ به هلې چې د دې ومانه بادشاہ به یا پیغمبر یا نائب د پیغمبر وي ایمان دې راوړنه جهاد تر سره کو کله بادشاہي راځي عظیم روم اوس مولانا صاحب دې نه مسلې وباسه یو دا چې بسم الله الرحمن الرحیم یو وی کنه دویم سره بل نوم کې دویم سره خپل نوم سره بل منصب ذکر کا منصب ذکر کا جو دې په کې دا وینا خط کوم د ګلدین خبرې کوم نو ګلدین څو د ګلدین فشل کا سره او سره وګوري کې خپل منصب یا بلار ولیکا یا کری ولیکا یا وزیر سے ولیکا یا محتمم سے ولیکا یا بل ولیکا چې باندې دې فجر کړه ورشي بل تواضع کوا لا سره غټل قام ملیکا علي عبد الله ناصر بل ورسره د مرسل الیه نو ملیکا دا دې بل مرسل الیه صفت مساله ولیکا چې خوشاله شي دا صفت دا عظیم نو بل دا چې کافر هم تعظیم کولی شي کله 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 باندې سوال وکړي چې موږ کافر د تعظیم نه منې شوي نه داسې تعظیم به د زړه نه کې او کله کله داسې لفظ ورته ویلی شي چې د هغه د زړه تعریف پیدا شي او هغه دا په بې تهذیبۍ محمول نه کړي تعظیم روم نه وي یا به داسې پیغمبر دی دوی کې خو د چا قدر نشته دوی خو د چا عزت نه کوي نو د پیغمبر مبارک خط په بې تهذیبۍ او په بل څیز محمول نه کړي چې دغه چل نه ورته دا نه دی خبر دوی خو د چا قدر عزت نه کوي نو یو خدا چې تعریف قلب ولا صفت ذکر کو دا کافر داسې کولی شي تعریف قلب او یا دا چې په بې تهذیبۍ محمول نه کړي چې دغه تهذیب او د خدا معاشري آداب نه دي زده وګوره ما ته رسول قبر نه کو دا ویل شي نو د کافر صفت ورکول شي تعریف لري او بل ذلك چې علي مرور لقب ورکول شي سلام علی من اتبع الهدى دیو سلام واچي سلام علی من اتبع الهدى اوس کافر ته چې زمون مولانا صاحب د ټول ائمه دا مسلک دی چې سلام علی من اتبع الهدى تاسو لپاره دې چې دا پاغه نه دي ابا په خوشاله شي چې ما باندې سلام واچو او په حقیقت کې سلام هغه چا اتباع چې د اتباع د هدایت کړو هدایت مو
صراط مستقیم اسلام او ایمان ته ویل دي. او په خوشاله شي او په باغ سلام نه. ها اوس مولانا سیدار متورا کافر ته سلام کول شي کنه. یو حدیث کې راځي لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. شروع مخکې سلام ورته راځي. او کاغی در باندې سلام واجو نو علیکم بیا ویل شي. وعلیکم. شروع وکنه. او بلکې راځي ورپسې لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. فإذا لقيتم أحدهم فاضطروه إلى أضيقه. إذا لقيتم أحدهم في الطريق کله کافرو کې یو کس سره په لاره ملاو شوي نو د لارې میاند ورته مه پرېږده. فاضطروه إلى أضيقه. تنګې لارې دی مستقیم. پټه لار مه پرېږده. ولې چې درته پته ولګي چې زما څه حال دی د مسلمانانو پنیر نو دی به اسلام او ایمان به راوړي او توقیر به نه کوي تعظیم. توقیر د بدعتي نشي کولی نو د کافر به څوک دی. د منافق نشي کولی نو د کافر به څوک دی. نو السلام علیکم که ته ورته وایې نو دا خو د هغه تا توقیر وکړو او تا عزت وکړو دا به نه کوي. بلکل صرف دومره ده چې صاحب د دور مختار لیکلي دي. دا دور مختار د شامي متن دی. دور مختار د شامي متن دی. نو هغه لیکلي دي چې چېرته د څه وجې نه څه داسې یو وجې وي او د هغې د وجې نه ته السلام علیکم ویې نو ویلی شي. او وجه څه ده؟ یارېږي دي که ته السلام علیکم نه ویې نو ضرر درته رسوي نو بیا خیر دی ووایه. یا دا ده چې په یو مجلس کې مسلمانان او کافران ګڼ ناست دي نو ته له مسلمانانو یې ته السلام علیکم ووایه. یا تعریفا للقلم چې ته ویې ورته سلام وکړو ما ته پته ده د دې سړي ایمان ته ضرورت دی لږ په اسلام ته رغبت پیدا شي نو د یو امر عارض د وجې نه د تعظیم د وجې نه نه چې د حدیث مخالفت رانه شي د تعظیم د وجې نه نه هغې کې خو د یهودو نصاراو ذکر د خو عام کافران مراد دي. د یو امر عارض د وجې نه چې دفع د مضرت د ضرر نه یې بچ شي یا جلب د منفعت دی نو بیا خیر دی السلام علیکم ویلی شي. دور مختار باندې حواله مې نه ده نو د تعظیم په نیت به ورته السلام علیکم نه وایي. السلام علیکم کی تفصیل راځي ښه دلته به چپټنه دی کتاب الایمان کې را روان دی انشاءالله العزیز. د ایمان په شعابو کې والسلام علی من عرفت او من لم تعرف هلته پوره تفصیل را روان نو چې ضمني خبره کړه خلاله چپ پکې ونه ده دا خو ضمني خبره ده د سلام مباحث هم دي کتاب الایمان کې مفصل را روان دي. هلته ورته ویل چې سلام په بچانا دی سلامک مکروه علی من صدعته ومن بعد ما قضي لك يشرع. هغې ټول تفصیل به ورته ووایم د دور مختار نه به ورته یو څو شعرونه ووایم نو په هغې کې به تاسو ته پته ولګي چې په چا به سلام اچوم او په چا به سلام نه اچوم. خو خیر په کافر به په دې اتفاق دی سلام نه اچوي. حدیث پکې راغلی چې لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام او په حکم کې ټول کافران دي. نمبر 1 او خو که څه جلد منفعتو یا دفع د مضرتو نو د مختار لیکلي دي بیا به سلام السلام علیکم. ومعنی څه ده؟ السلام د الله نوم دی. السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. نو السلام علیکم ای السلام معکم. الله دې تاسو ملګري شي. السلام معکم بالنصر والرفاقه. السلام معکم الله دې تاسو سره شي بالنصر په ملګرتیا په مدد. نو کافر نه خدا دعا نشي نو هلته به څه چل کې که مجبور هم شي نو بیا پکې نیت کې بله معنا کوه. سلام په معنا د حفاظت سره دی نو تبدیل ولګوه تبدیل څه ولګوه ادب لګوه. السلام یعنی سلامت السلام من الكفر. سلامت السلام چې الله دې د کفر نه وساتي. دا سلامتیا د کفر نه ستا ملګري شي. هغې پکې وکړه دا دعا به ورته کولی شي کافر ته دا نیت پکې بیا وکړه مدد لپاره ورته مه وایه. او که هغوی در باندې سلام واچوي نو رسول الله مبارک فرمایي وعلیکم وایه. ځکه هغې کله السلام علیکم وایي خیره درته کې اسلام هلاکت او مرګ ته وایي نو بس علیکم وایه دا د خیره ستا په
إطلاق قبل كده. السلام على من اتبع الهدى تاخذ طريقة شو نمالوني كده تقولهم أو بيا لقب أو بيا مرسل إليهم أو مرسل إليه سنوصفات ذكر كوا أو بدا تبيا بسلام شيء فقط. أما بعد تاخذ زيادة سيدنا بس أما بعد شوش ليك يا ده نحن خبرين لكم دي أما بعد سمانا क्या लगा बालू दसलू के ज़मानिया उन्हें तो मकानिया उन्हें तो मक़दूरान इज़ाफ़त दे और दा मबनी मज़ामी सरने और दा वाली मबनी असर वसरे और महमा यकुम मिन शै बाद अजुमल सलाम नता सुबह बिल्कुल किताबों की भी सिर्फ तुम रखो में तकाल्लुम वाली चाहते महमा बाद तो मशहूर ज़ात जुलूमी पे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अगर जवाब उलमा वाली जुलूमी तलफ़ुज़ पे याकूब अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम और सूफी लोग तलफ़ुज़ पर याकूब इब्न कहतान करे هذا عرب مشهد يعقوب ابن قحطان يعقوب ابن قحطان अगर लोग तलफ़ुज़ करे और खैर ना नूर दी देखिए बड़ा अक़वाल खुदा नूर मर्जूह है राजेश और नाले लोग तलफ़ुज़ पिछा करे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अम्मा बाद देखिए इशारत दी गई कि मकसूद का मुतवज्जिह फ़इन्नी अदऊका दावत और मुमताज़ा बिरिआयत इस्लाम रिआयत माना दावत सनम दावत इस्लाम का इजाफत बयानी का है दावत बयानी इस्लाम दे और बबल नुस्खा किसरी बिदाइयत इस्लाम दाइया तो ये दाइया शी तो मौसूफ वाला मुक़द्दर कम بالكلمات الداعية على كلمات جاء دعوة دول كريم الإسلام بعد دعوة مسلمان أسلم توصل كلمات شو أسلم أسلم يسلم الإسلام الدباب يمكن أمر أكرم مسلمان شان تسلم بابه تسلم بنا تسلم مملكة تسليم إسلام تسلم بقى أصل كده ده مجردنا سلمة يسلم بعضه سمع يسمع بعضه سلمة يسلم نسوي علم يعلم تعلم أعلم نعلم يسلم تسلم ده نقول أسلم جواب ده نتسلم راه أو تسليم كنيشتا لك سليمة يسلمون مضاربة للمباب نلي أو كذا باب إفعال ناقلي نبيا تسلمون سجيني بيا تسلمون نتسلم نشتا دين خلق بين أسلم فتغليل كيمون أسلم تسلم صح تسلم لا بيشي وتسلم ده مانا جبل مسلمان مانا بيا مانا تشوى تسلم زمانا بالمسلمان أو سليمة يسلم سلامة دان زمانا محفوظ بشي دان بچكا أسلم تسلم سورة بهترين خبر يوبا رسول الله مبارك دوي چاره يورد جوامع الكلم دي دوي أسلم يوم أنا راجل من ترديش ليه ما أنا أبو وجه وخواتي نما ترديش بلما وجه لك بلا معنى بلا إسلام بداخلش أو تسلم سمانا دي تسلم صنعات جناس سوري تاسو په علم بدی کې ویلي لکه ویلي علم بدی کې یو لفظ یو جنس نه راوړي د یو معنا یو شری د بل معنا بل شری صنعت جناس ورته ویلي کې نو اسلم معنا مسلمان چې دا معنا ورته او تسلم محفوظ بشي نو دوه معنی دي تسلم من العذاب د عذاب نه بچګا که کافر نو کیا بدی او سرمدی عذاب تسلم لا عذاب न बचगा खिताब दे और यादा तस्लम मुल्क का बादशाही दे बचगा बादशाही वदे बचशी बादशाही दे बचबशी और बादशाही दे बचगा तजवीरी बनोला द्वारा बनोला आजाब न बचगा आजाब न बचशी और या बादशाही दे बचगा यानी हम दर बात को जब बदसरा को तकबल पता लगे देला कि मांगे दोनों में बस हम लोग मौज या कदम ही आते
چې دلته د رسم متقم دی بچ پاتې کېدی شي دې د جوامع الکلم یو دوه ټکو کې متقال څه فیصله تمام منقاد شه او اسلام کې داخل شه او تسلم ملکو کا شابه او دویم څه کېږي تسلمو تب محفوظ شي او یادان محفوظ کا ها او یؤتک الله دا جواب ثانی یؤتک الله اجرک مرتين دا به اجر ته دوه درې درکې یو خدا چې یو بستا اجر شي او یو بستا د رعیت اجر شي دا به نه کمیږي و دا غي ثواب برابر بستا کیږي ولې ځکه دا د ایمان سبب بدش من سن فی الاسلام سنة حسنة وایا فله اجرها واجر من عمل بها دې چې دې ګره چې یو نه کله اختیار کوي څوک عمل کوي نو دا دې سبب شوه دا غي نه کوي دا غي برابر بدمان دا د ایمان سبب شي دا غي ثواب نه کوي خدای غي برابر اجر بدان نه لري یو څه دویم دا یورستو کتاب الایمان کې یو حدیث راشي چې درې کسان دي هغه د ډبل اجر ملایوي درې کسان دي نو په هغه درو کې یو څه دي رجل من اهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم رجل من اهل الكتاب يوم اهل الكتاب ولاني آمن بنبيه فقبل بغمبر ایمان راوړ وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لو تعالی اهل الكتاب نو تعالی مخدینا او دې باندې دلته خبره نه کوم الته کوم د اهل کتاب او مخدینا باندې اجر ولې ورکړي خان دې کې خبره چې اهل کتاب ولا ولې الله پاک برم او ډبل اجر ورکړي دا ولې خبره نو زه ولې په یو ستا ایمان مستا د قوم د ایمان سبب شي دا وی برابر ثواب باندې ملوي شي اب ایو نو عشوا پرې ثواب ولې یو نو عشوا یو استاد ایمان ثواب یو د قوم د ایمان ثواب او یادا چې اهل کتاب کې یو سړی مسلمان شو رب الاجر ورکړي نور تفصیل براشي فإن توليت او بشارك د اسلام تا وانما بشارك فإن عليك اسم الاريسيين عليك خبر مقدم کا او اسم الاريسيين دعوه مبتدا مؤخر طالبا د یریسین وګوناش یریسین سوتي یریس او اریس بلن مکه اریسین دي زمیدار ته ویل دي رومیان اکثر زمیداری وکړه کاشکاران زراعین زمیداری وکړه دغه ګوناله په سر راځي نورې وجه ته چې په غلامان او د مراد یوسف رعیت انا متعلق خپل خبره تعبیرات څه کوي مرجوح اقوال پیدا یریسین نمراسوب شو دغه قوم دغه رعیت ولې شبع دغه یریس او اریس ته ویل کېږي کاشتکار او زمیندار نو دوی دغه تجارتونه نور کارونه وکول په اکثریت یې څه شی وو زمینداری او اکثریت دا به موږ پتا او د مولانا صاحب یو سوال وکړ هغه سوال دی چې قرآن شریف کې الله فرمایي ولا تزر وازرة وزر أخرى دې یو ګناه په بل نه باندې نو د باندې څنګه دا زمیندار ګناه را باندې نو تاسو ته مولانا صاحب یو خشته خبره کوم یو قاعده ده چې تاسو باندې پېښې یو مباشرت دی او یو تسبیب دی ولې خبره ته متوجه شي ولې تاسو خبره معصوم ځکه تاسو دې نه په بل ځای کې دی وایي دا خبره مزه نه وایي یو مباشرت دی بل څه دی تسبیب باندې تسبیب څه کوي لکه یو ګناه کوم د ستاسو ګناه سبب شي دې تسبیب یا دې یو نیکیو کوم او د ستاسو د هغه نیکي سبب شي دا هغه نیکیو دې یو نیکیو کوم قال دعوت درکم ته هغه نیکیو یا دې یو ګناه کوم ستاسو مخکې او ته هغه ګناه وکړي دې د څه ویل کېږي تسبیب نو بلې دا علماء اتفاق دی چې دې باندې الله اجر ورکړي ما حدیث درتونه مخکې درتونه من سن فی الاسلام سنة حسنة فله اجرها زمان خپل
وأجر من عمل بها دا أغوي چې کوم اجر هغه چې کوم کسان په اتباع کوي هغوی به نه کوي دا هغوی برابر زما شي او بل مې شوی من سن فی الاسلام سنة سیئة یو بدعت په اختیار فله وزرها زما د هغې خپله ګناه شوه ووزر من عمل بها او چې څومره خلک دا بدعت بیا هلته کوي د هغوی به نه کوي بې ګناه د هغې په زما کېږي خو دا په کومه طریقه عمل په هغوی کړی ما خو نه دی کړی ووایه په کومه طریقه په حیثیت د چا معنا د تسبیح ویې نه شوې په خبره په کوم حیثیت وایه د ده د ستا د نیکۍ سبب شو نو زما له به ستا برابر اجر ملاوېږي ستا خو نه کمېږي که زه ستا د ګناه سبب شم ما له به ستا باندې عذاب ملاوېږي او ستا به نه کمېږي پوه شوې په خبره دا یو دی مباشرت څه معنا مباشرت دې ته وایي چې دا څوک ګناه وکړي د هغه نه زوال مو په ځان رابار کړم ته ګناه وکړې او ستا نه ختمه کړم او په ځان رابار کړم تاسو پوهېږئ په خبره دې ته مباشرت وایي نو دا به پیسوي مسلمانانو ته وي داسې کار وکړه چې واپس کافر شه او که ته وایې چې زما که ګناه وشي ستا ګناه د قیامت پر کومه راباري ولا تزر وازرة یو بوج وړونکی د بل بوج د شي نو مباشرت کې مطلق خبر ستاسو کتابونو لیکلي خو بله خبر مطلقه نه ده مباشرت کې ستا کتابونه څه وایي یو د بل نه نشي اخیستی نه مطلقه نه ده مباشرت کې په بعض ځای کې کېږي لکه په تا زما حق پورې دی یو لک روپۍ دې رانه والي دي او دنیا کې دې رانه کړی نو دا قیامت پر ورځ به الله څه کوي بیا چا پسې دا یو لکو روپو په بدل کې الله پوهېږي چې څومره ګناهونه کېږي نو زما نه به خدای پاک نو تا نه به خدای نیکۍ والي ما نه به راکړي او که ستا نیکۍ ني نو زما نه به الله ګناهونه والي په تا مې دربار کړي لکه پوه شوې که نه دا خو مباشرت شي لیکن دا نه کېږي چې د ګناه ماله راکړه ولا تزرو دا معنا مباشرتا چې یو نفس دا نشي ویلي چې الله دې د ګناه نه لرې کړو دا ګناه ماله راکړي نه پوهېږئ په خبره یو نفس دا نشي کولی دا قیامت پر د پلار به وکړي یا د غرغنډې د عذاب وویني دی پاګل دی هلته چې به یوم یفر المرء من اخیه ذکر وامه وابیه وصاحبته وبنيه لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه نو ولا تزرو یو ګناه بوج وړونکی به لا تزرو وازرة أخرى د بل بوج به ځان راپارونه کېږي څه شی شو مولانا مباشرت نو دا دلته کې چې کوم راغی نو به لا تزرو مه وایه هغه مباشرت دی او دا څه شی دی مولانا صاحب تصویب ته د قوم د کفر سبب شوې دا ایمان وروړو ټول رومیان مسلمانېږي نو ډبل ثواب دې کېږي او که تا ایمان راوړو نو ته د هغوی د ایمان رکاوټ شوې د هغوی د کفر سبب شوې نو د هغوی برابر ګناه دې کېږي اوس به راته زه د قرآن شریف نه مثال درکړم آسان بشي وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ورته اوس کېده دواړه دلته اوس راځي وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وقتی میں رہتا ہوئی کہنا ستاسو گناہوں کو بزان نوار دیتا مباشرت زمون بلا روان چھے کتاسو یعنی کہ جب قیامت کے عذاب میں لائے اپا مو ولنحمل خطاياكم اللہ سوئی وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء نشيبا ولذلك لا تزروا وازرة وزر أخرى او بیا سوي ولتحملن اثقالا واثقالا مع اثقالكم ولتحملن اثقالا تقبل كفر وجونا ما پدا پار کے واثقالا مع القوم وجونا ما دربان دی باری نو ما کی وی دلا او دلته وی باندې دی با ام مباشرت داسې دی لکه تسبیح یو آیت کې ورته ثابت کړه بین عليك اسماعیل یسین وسنرينا مصائب باسا إني أدعوك بدعاءة الإسلام وأشعر دعوة وركي كافر لا ربي بالإسلام دعوة وركي ربي ودعوة راشي منظر راشي منظر
لومبي بلا وطن ہے راشه روجه ونساء لومبي وطن مو آیا د اسلام دعوت یو خبر ده که چرته هغه ته د اسلام په دعوت نه مسلمانېږي او څه بله لار اختیار یې نه کولی یو مثال دی یو تبلیغي جماعت تللی و یو علاقې نو هلته کې اتفاق نه وي د غریبانو ته پته نه لګېده د قادیانانو دغه ته ورغی عبادتخانې هغوی ورته مرزاړه وایي د قادیانانو عبادتخانې ته مسجد نه وایي مرزاړه ورته مرزاړې ته ورغی چې ورغی هغوی ورته څه کوې کاکا چې موږ خو تبلیغي جماعت وي تبلیغي جماعت نه څه ذهن نیکبخت ستاسو جدا دي او نو چا ورته پرې کې دی نیکبخت موږ ورته خپل دین وغواړو د دا اندېښمن ته راواړو موږ خپل دین موږ پسې راغلي دي موږ دوی ته ووایو دا خپل دین به ورته پېښ کړو که دا هم چېرته قادیانان پرېږدو هغه امیر صاحب یې ډېر هوښیار هغه ویې ګورئ خدای ته وګورئ نه به د دوی خبره منو دوی موږ ته باندې کړې ده موږ دوی ته باندې کړې ده بس هېڅ به نه کوو او خپل عبادت به کوو خپل لمونځ به کوو دوی پسې مست کوو نه به دوی ځان سره باندې تکړې او موږ به خپل عبادت کوو یو چل به وکړو داسې یو دا درې ورځې به موږ خدای ته وجاړو چې خدای دا مسلمانان خپل لګیا به بیان ته کوو دې به ځان ته جمع کول هغې ځان ځان ته ناستې او ټوله ورځ به شپه خدای ته جاړې او تهجد العباسي او رب العالمین ته جاړې چې یا الله دا څومره ښکلي خلک دي ښایسته وجودونه دا به دوزخ ته دي نو یو کس پکې دې اخره کې چې وستېدل نو ډېر زیات یې جاړل نو یو کس ورغی وایي تاسو ډېر زیات جاړل دلته وجاړل نو چې تاسو وجاړل دا څه لپاره تاسو جاړاګانې ما پوهېږې د پیسې د سره نه یا سبت څه وجې وایي نه بس نو په یو څیز جاړو الله چې موږ درې ورځې دلته تېرې کړې او موږ خو دا چاته نه وایو چې تاسو راشئ زموږ په دین کې دا په کې دا نه داخل دي او په دې کې هغه چې موږ وایو چې خدایه یو قسم موږ دا سره هسې په لاره ملګری نه کوي یو درې ورځې دا سره وځي نو هغه ورته وایي مړه دا خبرې خو زه به سره لاړ شم درې ورځې نه وګوره زما د احمدي دي ځان ته احمدیان وایي نو ما ته به تاسو دا دعوت وکړئ مونږ ځان ته کوو بې ځان راکوه مونږ به درته وایو نو مونږ سره لاړ شه وایي جومات ته یې بوتل نو د امیر صاحب یې دې خلکو ته وایي دې ملګرو ته وایي راځئ چې نن شپه خوب نه کوو او الله ته جاړو مونږ به خدای ته جاړو چې خدای دې مسلمان نو خدای ته یې جاړل ما سړی چې سهار پاڅېد دوی نه راغی ما ته کلمه ووایه ته مسلمان یې نو دوی ورته وایي څه وجه ده چې ته مسلمان یې وی ما رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید او بالله غلام احمد په خوب کې ولید نو دا بالله غلام احمد مخته او شکل یې د سپي و نو ما ته رسول الله مبارک وایي چې ته به تاسو د سپي پسې روان یې ته به تاسو د سپي پسې ځې نو بس زه پوه شوم چې دا سړی سپی دی دا د تلو قابل نه دی الله پاک هغه چې څومره خلق او په هغه محله کې د هندوستان واقع ده چې څومره خلق او په هغه محله کې قادیانان د هغې سړي په وجه خدای پاک ټول مسلمانان هسې دې پورې مې خبره کوله چې بعضې وخت کې د اسلام دعوت په صراحتن ورکوي چې مسلمان شه بعضې وخت کې په داسې یو هیئت استعمال کړي یو طریقه به استعمال کړي چې د هغه طریقې نه د اسلام دعوت مطلوب دي او نو دا ګوره حکمت دې ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة دې مثال شو کوم ځای کې نو کلام کې د اما بعد استعمال او بل دعوت د اسلام ورکړي زمونږ به نه ورکړي چې راشه مونځ وکړه مسلمان نه دی په مونځ کوي د زکات به نه ورکړي چې زکات ورکړه د روژې به نه ورکړي چې روژه ونیسه اول به د اسلام دعوت ورکړه دا ډوډۍ او د اسلام خبره کوم درته رسول بل رسول الله مبارک یو صفت معلوم چې جوامع الکلم يعطيك الله اجرك مرتين دوه معنی مې وکړې چې د رعیت د وجه د مسلمان چې د هغې ثواب زده شو د هغې به نه کمېږي او یعنې کتاب له ډبل اجر شو او
او فإن توليت یو زجر حضور پاک ورکو اسم اليریسین د تسبیح خبر میں دتا ہوگا ویا اهل الكتاب اے اهل کتاب تعالوا لا شيء لا كلمة اليوم خبرنا تقولوا المعامل في كلماتنا مراد هذا معنى مصطلحنا هذا مراد لفظ مراد معنى مفرد ما يتكلم به مراد كلام مثل تيجي كلمات راجع يوم كلام يوم خبرنا سواء بيننا وبينكم إذا مستعصب من يسكي مستوي برابر مستوي سواء ممثل لكلمات صفات بسيط ما تيجي namun pemana baca masyarakat mustawin barabar wali rawli mustasab asli bainana wa bainakum asla ala ja'alna na'budu illa Allah hum bi ibadatikum magar Allah wa la nusyrika bihi syai'an balun min tafsir fakir syai'an ya pemana tak ahadan de syai'un bersyirknya tu Allah sar ahadan syarikna yukas atau ya nama fil mutlaq bi i'tibar al-usul bi maqdara wa la nusyrika به شركا شيئا شركا قليلا او برما تفصيله شرك في الذات برنكو يعني شرك في الصفات برنكو شرك في الافعال برنكو او شرك في التشريع شرك في الربوبيات وغيرها ده برنكو شرك جدي برنكو شرك فرد شرك خفي برنكو شريعه وسمعت انما اقوى ما اخاف على امتي الشرك الاصغر حديث كده دير أنا كده قومت يريك من ركود الشرك قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله ركود الشرك سشرك قال الرياء والسمعة تخوضني لفعنا قال الرياء أو سمعت أو روني شمرت فعنا قال شرك بنا نور تفصيل ما فعلوا بيدي قلت لك سؤال كما يريد خطاب أهل كتاب وركو خطاب أهل كتاب 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 dari dasar iman nista tengok ahli kitab ada ahli kitab pertama ada siapa kita beriman dua mana ini ya udah jadi dalam kitab berbeza dengan dalam kitab berbeza tak ahli kitab nomor pertama macam mungkin kitab kitab besar nah apabila kitab yang jadi mantap nanti biasa ahli kitab nomor dakwah iman bil kitab ada kata dakwah iman bil kitab kan nanti Ayo kita kali kita punya dakwah bukan rasa syukur. Ahal kemana muntabi'in dakwah dan ittiba bukan. Atau kalimat sawa yang kata kita kalimat untuk muntabi bermesti barabar dari syirk. Ari wa Isa alaihi salam ta ibnu asli kalimat untuk dari barabar. Udi kalimat mana asli bidang dakwah dari Allah bayawmana la nusyrik bihi syai'an نفي شيء محمد لو أصل الله دعوة أو يتبقى التوحيد أمرت التوحيد يقول لك أمرت التوحيد وليو قوم ذات مشركين نوعي حتى لما كان مشركان ذات مشركين ذات موحدين يقول خذ يوما tapi خذ باك اختيارات ورقرين أو دين وجب الله يوما tapi Isa alaihi salam خذ يدوي dan dia duwe gardole na pe she ba au se ikhtiyaarat ke wala wala kiri mau pala no mo pala yoga majara no mo pala yoga das pe she ba no so manda da she dawa ne be mo pala da she ka tabina ko kitai khair dhikru sabar udala bidriya wa yawmin salasatu ilahin basara berida khabar Allah na'budan adalah kalimat tafsir syur an tafsiriyah wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbab min dunillah nama disubali dan muga ba'dal arbab min dunillah wala dikir makhluk khabar kerana jadi ini hadir soal ko bimubtada tadi kita yattakhidhu kadana bagaimana soal yattakhidhu ahbarahum wa rubbanahum arbab min dunillah namun kalau ahbar wa rubban arbab tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh jadi dalam kecil halal yang terkait, atau halal yang anak terkait kena beo dalam rupiah juga. Syirk tersyrik, syirk dalam rupiah juga. Dia boleh dikatakan. Dan lebih khas sifat tu. Tidak perlu akhbar Rahman minta halal atau haram. Dan untuk nakam sudah dia. Jatuh berbeza
اسماعیلی فرقی شیعگان थे नन सभा इस्माइली फिरके चाहता आसान मंजूर जाते चाहते कमाई चाहता और गिर जाते चाहते कमाई तब का चलो दालिया खास शेर को और दालिया खास को करो मतलब क्या रहते हैं जिक्र मैं तवल्ला कलीरों का दान पर कबूल वक्त हुआ है इश्क़ गवाहन से भी अन्ना मुस्लिमों जो मुसलमान बस कदमों पे इस्लाम गवाहन से तासो ईमान रौड़े हम और ईमान न रौड़े असल के लेकिन तवल्लो जज़ा मुक़द्दर है वइन तवल्लो युहज़्ज़िबकुम अल्लाह आमम के तस्लाम पे करीना इसमें ये रिसीन पे करीना वइन तवल्लो शबसे युहज़्ज़िबकुम अल्लाह वइन तवल्लो युहज़्ज़िबकुम अल्लाह वक़ूलू अल्लाह बाज़ाब तक वो कम अज़ कम ज़मून मुतालिक पदा शहादत का है यानी समाना मुस्ताफ़ इत्तिबा न को मुसलमान तो बाबा के तो बड़ी है तासो के और जब क़यामत को बता दो अपने बेटा तक जवाब उधर ने वाला खबर आना कि मुस्लिम लफज दा इतलाक पर ज़मून पर खुदा इस्लाम ज़मून दीन नो को दे और अभी तो लको इस्लाम उम्मत साबित हो तो मुस्लिम इस्लाम को ले सीधे मौलाना से दीन ना मालूमी की हो जाए कि रज़ी हुआ सम्माकुम मुस्लिमीन मिन क़ब्ल अक़ीदा खुदा मालूम के अंदर बहुत बड़ा खास था वो सम्माकुम मुस्लिमीन मिन क़ब्ल लम्हा उलमा वो कि दा मुस्लिम लफज दा ज़मून खास था नहीं ताहू इसलिए कि मुशक्किल वबनू कूल शय'in शय'in ज़रा तख़्बुल खबर बनू पैगम्बरान कूल शय रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लका वमिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक इब्राहीम अलैहिस्सलाम बना था और फिर बच्चा इस्माईल ने पारा रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लका वमिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन नाम के शार ये पैगम्बरान इस्लाम कूल शय और द पैगम्बरान ने इलावा बनूर पूरी से मुत्तबअन लिल अंबिया पैगम्बरान ने इलावा बनूर पूरी से हो तबअन लिल अंबिया और हवारियन वाले इस्लाम से मिले हम पैगम्बर पर मौजूद थे नो खुलासा से जो इलाका में खासा ज़मान थे लेकिन अंबिया और इस्लाम की और अंबिया मसला तबअन लोग माने थे जबरदस्त कोई जवाब होगा दाखले पते खासा ज़मान थे और कबानों के इत्लाक़ की बमाना लुग़वी सरके इस्तिलाही तारीफ़ में किताबुल ईमान के राशि इंशाअल्लाह कबानों के इत्लाक़ की बदो माना सरके लुग़वी के इनक़ियाद ज़ाहिरी इनक़ियाद ताबेदा ख़ुलासा शुक्र बेअन्ना मुस्लिमों उम्मत मुस्लिमा अल्लाह उस मौलाना से दीन सो खबर मालूम है वो बड़ी उस्मान उस्मान जो दास वाला कि रसूलुल्लाह मुबारक काफिर था दा आयत तो आयत न होलेगा या खुदा हम काफिर सब पता लगे कि ये जो नहीं और बताया कि दार हर आयत ने लगे सिंगा तो बाद हजरत जो जवाब करी बेदी वक्त दा आयतुना ला नाजिल नू ताकि रसूलुल्लाह मुबारक लिखे नहीं थी तो अगर खपल तरफना दा अल्फाज लिखे नहीं थी यानी अल्लाह का किताब क्यों दा अल्लाह का पैगंबर के तौबा जरा का कोई है अल्लाह का किताब क्यों दा पैगंबर मुबारक के सोकरा तौबा ला मुनस्सत जिब्रील को वास्ता अल्लाह का किताब के कुरान शरीफ क्यों बोला मुनस्सत नो अल्लाह जिब्रील अलैहि सलाम नूर अलैहि पढ़े जुनू पैगंबर मुबारक के तौबा में भेजेगा रुस्तो नाज़िल शिवी बड़ी वक्त आयतुना بيوحي آياتنا داعي وقول أو سيب الشاشة ومأثر استع علماء ذكر إلا معي اشتاع حافظ ذكر دي وصلاني ذكر جول ذكر وضمان رضا طبعا رضا أو نسوي وإذا آياتنا نازل شوي إذا نجران وفتا دليلا هو क्या दलाली थी नजरान वफत था और नजरान वफत पनाह है जरा कराने dan ajaran Isaiah pernah apa kira lagi? Atau khut Rasulullah mubarak lagi.
ذي القعدة بشبكة من باخر كي ذي الحج ذكر ذي القعدة كي هو واپس شو ذي القعدة كي هو بيسول هاو واپس شو بقى ما هجرة ذي القعدة وذا ذي الحج باخر كي هو لكم في هذا سفر من المحرم أول كي وسه بشبكة بقول ما هجرة محرم كي رسي ذلك أو نجران وقت كرر على ذي البرنا وهكذا فلا أمر ذلك تقريبا ولا लेकिन फिक्स ज़बरदस्त दलील को माना केरा दियो केरा दमाना शरीफ है दुनानो दादा नजरान वफत ईसायान के आमल पर हम लेखा और नाजिल दी फिक्स ला वाश तकवा लेकिन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पर इज्जत के दिन दे और इत्तेफाक आयत दे जरूरत है और इत्तेफाक आयत दे जरूरत है नज़बे और खबर करता हूं बिल्कुल दिन कारण मुमकिन नजरान वफत था ताकि सूरत dan najran wafat dalam nazil wada bajwema ida najran wafat wada la balede yawda tashbage me hijrana mahkira balede aw yawda wana nama balede da mahkira balede rasuli mereka mahkira balede yawda mahkira najran wafat yawda nama nambari aw yata iradi ayat nambah ke hissa dan najran wafat nazil wana nama ke da mahkira balede jadi ayat nama ke hisab dan najran wafat tanazil depan nama ke harus tanazil syira nama ke nazil atau ya dream basube dan tawarudul nusul de to dan nazil syira ya udah mah kita ke surat Al-Fatihah maka ke nazil do Madinah ke nazil muawwidatan maka ke nazil di और जब हुजूर पाक से हवा के मदीना के nazil मतलब karena kita mah ke nazil dan najran wafat terus करना jadi kan masuk itu itu kemudian ada jawab yang bismillah selesai. Satu ayat dia dapat. Mungkin mau ayat ini, yang ayat. Atau kowe jujur lah, syafi se format kowe jujur lah Rasulullah. Mau ayat ini ayat, jadi selesai ayat dia boleh. Ya kemudian kan, biar dua mesoi, jadi nama kita insan, nama kita nantilah, dan dari nama kita dan nama kita nanti. Ya mesoi malah sewa, tawarud dan nuzul. Nama kita nanti terus tu biar nanti sewa. Ya bel mesoi, kita najran membantu dalam agama. Allah Rasul bagi pada syur. Jadi itu yang ada dari hal mereka. Terus juga Bukhari bab kiri, jika saya dan dewa, jadi masuk tauhid menjadi yang orang mereka. Atau kaya nama dari Inggris, boleh dari hal yang semua jadi benar-benar. Rasulullah Mubarak mungkinlah, padahal kita tahu di dalam orang sedari biar lebih banyak ini. Tapi, atau kata dia junub sih. dari syikal kabar khatma tahujud tahad ila mustaqil ayatina dilihat usul maulana sebo kecer dia khat yo bagi kita para jadi dia ayat jinna digeri junub boleh betul junub na beola sam betul karena Quran ada betul tasbih kan atau apa yo dari tarikh kita ni atau kita para syarif ayat junub dan digeri syarif akhir dari betul ولا مستقل الذي بالكتاب يستجاب شابسي أخذت فمن اشتاق نقبل الجواب مسائل معلوم juga itu ahli kitab belis ya dan so tauhid mushtarak syai dulu para dulu ahli adyan para nama mushtarak kururi masail kita yang berkaitan dengan tauhid kalimat tauhid atau benar syirk rububiyat mana Awal teruklah kami fase Islam pada Abu Sufyan. Abu Sufyan dia tahu Ibn Abbas pada makalah cukup hirakan kalau kabar cewek kelar. Dalam makalah cukup hirakan makalah adalah lima musulah di lakul kabar. Awal sudah hirakan dari kitabnya. Awasnya tidak terjemah. Nukasir kasura indahu as-saham syur dan bahwa dilihat syur. Dulu waziran, membaran, dulu syur syur. Balik tu, kau ni asyik. Esok ni, yo balik, pakulus. Jadi tu, tak kabar tu zaman balik ke sini. Tahu tu, esok lagi kita sudah betul lagi tu. Sini, tak memang dia, memang dia tak boleh gini. Siapa sih? Dua orang kau mana? Siapa sih? Jauh nak mana? Siapa sih? Dari orang kau mana? Tak mungkin sebelum tadi gini. Ya, Allah. Bagi siapa? Tapi kita juga, bahagia bersama dengan Pakistan dan
دا پاکستان هغه خلک دي چیزه خلک دا منتخب خلک دا کوچ دي کوچه دا یې قومون ورکړی دی دا منتخب کړي دي او دا ډېر لوی خلک دي او دا کوچ دي دا ته کوچ وایي یو ته کندل غل بل ته کندل غل یو ته چور بل ته چور یو بل ته چغې وباسي او یو بل ته کندل په میلیونو د پاسه ودرېږي او څومره شرم دی چې هغه د بجټ په هغه کابو یو بل وایي او بسم الله شي څومره توحید وشي یو بل دا تاسو په منډه نه راوړل طالبان فترة كده دي خالد ناس سياسيات ناس تريد كان كذا شيء يوم في الدهر بالبلد والدنيا كيف تسوون مشرمدة الدنيا خالد بالبلد هذا بارلمان لا تقول ويوم كمان خبريلا جدوا باباس أما كيف يصير لا تقول كذا حاليا أنا بيخاف كذا لا karena korban ini berbasis namun adalah suatu korban ini nasib saatnya tidak bukan wajib namun sebuah kebalikan atau sebuah kastaman tidak Pakistan atau korbannya jiwa Malaysia tapi kan Malaysia داغیتان شغلی شوی او د دنیا علماء او د دنیا زنانه او ماشومان په یتیمانه شو قدر کوي شوی دی دا کله سړی دی ورته دی بل کوئی ښه د دې لپاره د قرباني شي امر دې لا تاسو دې څنګه دې وایي دې خروله یو تا غلو بل بل تا ټول کار کما tas jom tasir yo paling katanya atau tidak seperti dan cara katakan manawan dari jom nah wirawa mereka apa mungkin saya kata dan wirawa mereka malah dia kan jom dari jom dah mah aman kalah yang tekan dan memberitakan dan sering bagikan dan heran bersimulana bayau das masyuman atau perempuan pas school kita masyuman kita secara keturunan di negara kita belum masih besar perempuan school kita masyuman di negara di barat sih yo pasal workshop siap lagi mulai kawari kita di negara kita yo mana kita nombor kawalan nombor dan orang aras bagi mulai kita sama yo betul-betul sampai ke wajana jadi nasional أريد قابل ini نظر speaker awal di bidang berjalan budakara. Nama kitabnya nanti. Segala itu dikati dan dikini dan expert juga masalah speaker berjalan. Dan ambil dari ini didapat. Nama sama question dan asas sebentar lagi jomli. نسجل على الباقي نقصر عنده الصحاب هذا بن جري جورش جورش هو فرق بعد الأسوار أول المجلس ولي هم بيشو كسرنا لا هم بيشو كبري لما كلوي كيف أنت ما تقول حتى القصيم في الأمور هذا ما يحاول غير المتفق لكن أو بيسوي كيف لو أن ما تنبض إلي لم أكن أظن أنه منكم فضل كده استعشنا أو بنسى ألا تجشمت لقاء أو بنسى لقصرت عن قدميه أو بدأ بنقر مباركات لي ذاتها أو جيرود باعتراض من هذا الجبشة لا كل خبر يوم نخلق وي كلمة خيرات الله مسلمان نشور جورش وبال جورش باكستاني سبليش نفرط هذه الأسباب وأخبرنا مخبر شو مخبر يخبر شو يوم وجدا كيف مخصوص قبل يوم يستعصد وجدا كذا أو يادا إذا بقول تبي راس فاش نشي dan nabadui al-Zabai jelas pas nasi mukul itu. Waktu لاصحابي أبو سفيان بما أروح كل ما قالوا تبي تجارة قافلة إن أخرج ناس كلام مقبل شو لقد أمر أمر ابن أبي كبشان غالب شو أمر مناصر
غالب شو حال ده ابو كبشه رضوي ذاك ابو كبشه رضوي حال غالب شو لك ابو كبشه سوته ده ابن ابي كبشه پیغمبر مبارک ته وای ابو كبشه رضوي اوس ابو كبشه زوی وته وایو بعض علماء وایي دا حضرت حلیمه له خامن کولیا دا اطلاع دا حضرت حلیمه خامن کولیا او ابو كبشه دا ابو كبشه زوی راځي او صوفي دا حلیمه په نسب کې څوک ابو كبشه دی شه دا حلیمه په بار نکونو کې څوک دی شه دی نو بس ابو كبشه زوی دا کنه دی کې او څوک وایي چې رسول الله مبارک په نسب کې د چا لقب دی دا نومونو کې نشته نومونو کې ښه د رسول الله مبارک په نسب کې د چا لقب دی او څوک وایي د حضرت آمنه په نسب کې دا د چا لقب دی یا د چا نوم دی یا لکه پوهېږئ لیکن دا ټولو نه ښکلې خبره ده دا چې دا په عربو کې یو سړی و نو هغه خپل د پلار نیکه دین پرېښی و بل دین ته وړېدلی نو د پیغمبر مبارک هغه ته تشبیه ورکړي چې ابن ابي كبشه دا زوی دی کنه ابو كبشه د پلار نیکه عبادت پرېښی و دین پرېښی و بل ته وړېدلی ابو كبشه په جاهلیت کې د پلار نیکه دین پرېښی و بل دین ته وړېدلی او ته د پلار نیکه دین پرېښی ځکه ورته وایي انه يخاف يريد د بادشاه د بنو الاصفر رومیان ورته وایي بنو الاصفر ورته وایي ښکلې خبره د دوی نیکه اصفر ابن روم محشر لیکلي دي ګوره اصفر ابن روم ابن عیس ابن اسحاق ابن ابراهیم علیه السلام عین کې دا تفسیري څوک وایي بنو الاصفر په بله معنا کوي د زیارت دی بچی د رومیانو شکل زیات دی واقعي رومیان دومره زیات شکل لیکن داسې مو آیا اصفر ابن روم ابن عیس ابن اسحاق ابن ابراهیم یریږي دی ګوره دا ابو سفیان هغه وخت کې خبره نه کوله چې یریږي د کارو دی اصل ابن اسلم او هغه ته وایي چې ګورئ څه ورته وایي وایي دغه دا ويريد نجي أيام موضع قدمي فحقانية والمحمول لك والبصير والمحمول كابو سفيان ضربت ولا كافر بالبيان أما دلتم ممكن غالب شفاء ابن يريني وهميشا يقين لهم يوما أبو سفيان وي أنه سيظهر إلى بيغمبر غالب كي لا رجل يظهر ذلك يصيبا روت عمر كده يظهر سبحانه وتعالى غالب ليظهر على الدين كله هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره في غالب الى غالب الدين ولي ظاهرة الذي يقول خبرنا ما ثبته لكذا حين اخرج الجمله كده حتى ادخل الله علي الاسلام علي الله ما استعمل داخل هذا داخل علي ابو سفيان بن ابي مسلمان هذا يبدأنا مسلمان هذا الاسلام بسبب تبوها سبب jadi sari ke mana adkhala alayhi al-islam dapat kita maki bahwa di musliman dia bodalan anak terus tu biar pura musliman tu no adkhala alayhi al-zakat dapat kita maki bahwa pama bazul islam dakhil Allah nama Allah no era del cas bahwa era jadi sari ke mana insyaallah nama saya pemete western udah patau lagi dari Abu Sufyan ta dan era kan kabar patau lagi dah tak kawai di masa ini harus tani jadi waktu yang ada kayak pas berkumpulan